صلی الله علیه وسلم او ابن عباس رضی الله عنه ته نصیحت کوي او دا نصیحت زموږ لپاره هم دی یو ډیر عظیم نصیحت دی. فرمایي چې ابن عباس رضی الله عنه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په سفر کې د نبی رسول الله والسلام سره ملګری ولو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته ویل یا ابن عباس انی اعلمک کلمات، ولزه وتا ته د یو څو کلمو د یو څو خبرو نصیحت کوم او دا شپر غوږ باندې ونه او دا په غور سره واور. احفظ الله يحفظك، د الله د حکمو حفاظت کوه الله پاک بستا حفاظت کوي. د الله د حکمو حفاظت څنګه؟ یعنی چې الله پاک پر موږ باندې کم حکمونه فرض کړي دي لکه لمونځ، روژه، زکات، حج او دا غره کم د چې الله پاک د کم شي سمشتي منع کړي او د کوم حرام کارو سمشتي منع کړي او دا غه ځان راوګرځو الله پاک په همیشه بیا ستا حفاظت کوي. احفظ الله تجده تجاهك، د الله د حکمو حفاظت کوه یعنی د الله پر حکمو خپل زندگی تیروه او د الله چې د کوم کارو سه انسانان منع کړي د کوم حرام کارو سه انسانان منع کړي دا غه خپل ځان راګرځوه. همیشه چې پرتا باندې مصیبت راسي، همیشه چې پرتا باندې بیا تکلیف راسي، همیشه چې پرتا باندې یو پریشانی راسي، تجده تجاهك بیا به هغه وخت د الله پاک مدد او نصرت ته خپل مخ ته موندي وخپل د الله پاک مدد و نصرت به همیشه تا سره در سره وي. الله پاک پر هر موقع محل باندې ستا حفاظت کوي او ستا مدد نصرت وکړي. او بیا وبدا ورته وایذا سألت فاسأل الله، همیشه چې سوال کوي د الله څخه سوال کوه د بل چا سوال مکو. وایذا استعنت فاستعن بالله، چې مدد غواړي مدد د الله څخه غواړه، د الله څخه ما سوا د بل چا څخه مدد نه غواړه مغواړه، همیشه به الله پاک ستا مدد کوي. او بیا دا ورته وعلم ان الامه لو اجتمعوا على ان ينفعوك لن ينفعوك الا قد كتبه الله لك. که ټول امت سره راجمع سي پر دې خبره باندې وتا ته د یو شي پیدا در رسول وغواړي، هیڅوک وتا ته هیڅ پیدا نشي رسولای چې الله نه غوښتي. واعلم ان الامه لو اجتمعوا على ان يضروك، او دا په دې خبره هم شځام پوکه کچیر یو ټول امت پر دې خبره سره راجمع سي چې وتا ته تکلیف در رسول وغواړي، وتا ته پریشانی در رسول وغواړي، وتا ته یو مصیبت در رسول وغواړي، هیڅوک وتا ته هیڅ مصیبت هیڅ تکلیف نشي در رسولای مګر هغه در رسولای چې کوم په تقدیر کې ستاسو لپاره لیکلي. دا تقديري فیصلې دي، دا ازلي فیصلې دي چې الله بیا نبی رسول الله صلی ورته ویل رفعت الاقلام وجفت الصحف، الله پاک چې کم تقدیر ولیکي قلمونه پورته کړه او دا صحیفه چې کم صحیفه کوم صحیح لیکلي دا صحیح بیا وچسول. نو دوستانو دا یو ډیر غټ نصیحت دی چې همیشه موږ د الله پر حکم باندې خپل ژوندۍ تیر کو، الله پاک په خپل ژوند کې راضي کو، نو ان شاء الله همیشه بیا الله پاک زموږ مدد او نصرت کوي، پر هر موقع محل باندې زموږ مدد نصرت کوي. کچیر د الله پاک موږ د الله پر حکم باندې ژوندۍ نه تیرو، الله په خپل ژوند کې ناراضه کړي، بیا الله پاک زموږ مدد نصرت نه کوي. نو کوشش وکړو چې هر یو په خپل ژوند کې د مرګ سره مخکې الله پاک په خپل ژوند کې راضي کو او الله د الله پر حکمو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم پر طریقو باندې خپل ژوند تیر